السلام علیکم دوستانو خراغلاس دوستانو د سایت ته کوم لخر چې درته ښکاري د پاکستان تحریک انصاف یو ریلی ده او دی یو تاریخ رقم کو تاسو ته پته ده د پاکستان په تاریخ کې دوه غټې ریلیانې راووتې او عمران خان چې نن کومه ریلي راوښکې وه نو داسې اپډیټ میلاو شو چې دا تاسو ته پته ده صرف په یو ځګي کې نه وه دا په 4000 مقاماتو باندې دا ریلیانې چې کوم دی نو وښکې شوي وي چې دا د ویلیج کونسل یونین کونسل یعنی په ټولو اورال چې په پاکستان کې په کم ځای کې څومره هم حلقې دي په ټولو کې چې کوم دی نو خلک راوتی وو تاسو ته پته ده دی یو ریکارډ جوړ کو د پاکستان په تاریخ کې ویلی کېږي چې صرف دوه داسې ریلیانې به تاسو ته په نظر راشي چې هغه به تر اوسه پورې نه چا کړي او نه به په تاریخ کې څوک وکړي یو چې کله عمران خان رژیم چینج اپریشن وشو راووتو ټیک شوله او د هغې نه پس د اتوار په ورځ چې هغه کم کال ورکړی و چې هغه کم خلک راوتی و تاسو ته پته ده چې هغې یو تاریخ رقم کړی و او نن چې کوم دی نو په دویم ځل باندې دی یو بل تاریخ رقم وکړو چې 4000 خلک نه بلکې په 4000 مقاماتو باندې خلک راووته یعنی په هر ځای کې یعنی بالکل په هغه لو لیول باندې چې هم لاړ شي یعنی تا خپل حد تر اوسه پورې خلک راوتی دی تاسو ته پته ده اوس ګیم مکمل چې کوم دی نو د عمران خان په کنټرول کې شو او عمران خان اصل کې څه ګیم کېلاول غواړي او دا څه شو کول غواړي په دې باندې به نن په ډیټیل باندې خبره کوو عمران خان وایي چې دا خو زما یو قسم پاور شو وه خو دا دویم قسم پاور شو به د چا یعنی یوه پاور شو د عوامو وه خو دویمه پاور شو هغه د ځان سره محفوظه خودې ده یعنی دا شو کوي چې ګورئ آیین او قانون چیلنج کول دا دومره آسان کار نه دی خو د دې نه مخکې دوستانو په ویډیو زموږ محنت لګي نو د محنت سیله به ضرور راکوئ ویډیو چې د سره څومره کېږي هغومره به شیر کوئ لایک بټن د سره هم دباو کوئ او په کمنټ کې درنه یو پوښتنه کوم د هغې جواب به لازمي راکئ آیا دا کم نن چې څومره ریلیانې راووتې نو که چیرې الیکشن وشي نو پی ډي ایم ته به شکست په کمه ریشو کې میلاویږي اوس راځو ملګرو تاسو ته پته ده چې ګیم د عمران خان په لاس کې داسې شو چې عمران خان ویل چې یو ورځ زما سره یو خو عوام هم ولاړ چې په معمولي اشاره باندې په 4000 مقاماتو کې خلک راووته ټیک شوله نو ظاهره خبره د ټول عوام چیلنج کول دا ملک جوړ د دې عوامو نه دی جمهوریت دی چونکې تاسو اوس د جمهوریت په نوم باندې نورې دوکهبازیانې نشئ کولی نور خلک نشئ دوکه کولی جمهوریت هم دغه دی د خلکو هر څه وپېژندله نو لهذا چونکې عوام مې درته صرف وښول چې یاره وګورئ ورئ خلک راووته دا مې درته ګورئ شو کړله یعنې دا ده چې پریکټیکلي مې څیز اپلای کړی نه دی که مې اپلای کړو نو حالات به ګورئ ډېر زیات خراب شي او دویم نمبر چې کوم دی نو هغه د وکلا یعنې وکیلانو چې کومه پاور شو دغه ده نو هغه لا پاتې دی عمران خان وایي چې دا مې پټه ساتلې ده ګورئ که دغه ونه شو نو بیا به وکیلا چې کوم دی نو باقاعده راوځي او دغه به کوي او تاسو ته پته ده اوس د عمر عطا بندیال په سپورټ کې دا هر څه کېږي یعنې هغه ته هم یو پیغام میلاو شو چې ګورئ د آیین او د قانون سره بالکل دغه شان مضبوط ودرېږه څنګه چې ورسره مخکې ولاړ وي که چېرې د دې نه وروسته شوي نو ګورئ دا وګوره ټول قوم د سره اوس ولاړ دی خو بیا به د ګورئ قوم ملګری نه وي نو هغه ته هم یو پیغام او یو ډاډګیرنه په دې ویډیو په ترو باندې او د دې ریلیانو په ترو باندې چې کوم دی نو هغه ته یوه ډاډګیرنه میلاوه شوله او عمران خان دقه ګیم چې کوم دی نو دغه کوي چې ګورئ دا ده چې ستاسو هغه کومه د جمهوریت په نوم هم کومه دوکې کولې کوم د هغه څیزونه لاړه اوس خلک پوه شوی دی خلک هم ول ده ګورئ زما سره یو پاور شو دا ده خو ګورئ بله هم ما ستاسو دپاره ریډي ساتلې ده نو ګورئ په یو کې رانه هم تاسو اوس نشئ خلاصېدی یعنې بالکل هغو باندې چې کوم دی نو داسې یره غوندې اوس راغله چې یره اوس پسې چل کېږي دا سړی خو واقعي لکه دومره هغه کوم څه چې ویله هغې پریکټیکلي په خپله باندې وکړله یعنې په تاریخ کې چې کوم دی نو دا دویمه ویلی کېږي چې دا د ټولو نه غټه ریلي وه چې دا داسې ریلیانې وې چې دا یوه ریلي نه وه دا 4000 ریلیانې وې او دا په هر ځای کې راوتې وې د ټول ملک خلک راوتې یعنې خلکو کې اوس دغه اویرنس راغلی دی باقاعده خلکو ته پته ده چې حقیقت څه دی او دروغ څه دي یعنې خلک اوس په دغې دروغو باندې نه دوکه کېږي اوس عمر عطا بندیال چې کومه فیصله کړې ده نو عمر عطا بندیال له پکار ده چې په دغې باندې کلک ودرېږي او هسې نه که چېرې د دې نه وروسته شي نو بیا تاسو ته پته ده چې د هغه به هغه عزت او هغه سپورټ پاتې نه شي او بل دا ده چې د ملک د مستقبل دپاره هم چې کوم دی نو ډېره غټه خطره جوړېدی شي اوس تاسو ته پته دوی غواړي چې کومه بل چیف جسټس راولي هغه به هم راځي خو چونکې دوی وایي چې لږ ګوټې مخکې راشي او دا خبره مبره داسې کړي چې ټول د پی ډي ایم او د حکومت په سایډ باندې کړي خو آیین او قانون صاف او کولاو دی واضحه دی یعنې د هغې مطابق به فیصله کېږي عمران خان نن په دې کې ویل چې بالکل د قانون او د آیین سره به د قانون او آیین نه بغیر هېڅ فیصله موږ نه منو هېڅ قسمه چې کوم دی نو کمپرومایز په هغې کې نه کوو ملګرو ویډیو داسې شریکئ بخیر خپل شریک باندې اجازه کوئ د الله